دار شم د خپل اسلام نه دا پیشو د خپې دوانه ماتې دي کنه ګوره کم کسان چې بانګیان ساتي او مرغۍ ساتي او دا سپي په کور کې ساتي پیشوګان ساتي دې باره کې اسلام سوی او هغه کس چې بانګیان جنګي او سپي جنګي دې باره کې اسلام سوی خام دا پیشو د دوانه خپې ماتې دي کنه دا غیر مسلمان نه دي د دوی همدردي ده او زما اسلام سوی دې باره کې همدردي به مو سره موتا کو او اجر به د الله نه ملایږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دور کې یو کس ته پلار روان دی او ډیر تګی دی او به وس کللې بیا ولې اوس په مخله ورلې اسپم ډیر تګ او جبې رئیس وا او دا سی او ګویا چې شدت ته د تندې دی ورلې او په سوجا باندې وبره ویسته او د غسپې موړ کو یعنی تندې ولا ختم کړه دا خبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسېدا نبی اسلام فرمایي دی عمل دا انسان سکو دا او بخو مفهوم دا سره نو بل صحابي پاسه د الله رسوله فی البهائم اجرن د الله رسول په بهائم کې زموږ د پاره اجر دی یعنی د زناورو کې زموږ د پاره اجر دی نبی اسلام فرمایل او بالکل پکې اجر شتا وګور نبی علیہ الصلوۃ والسلام له ابو خان راتلل یو نبی اسلام یو انصاری باغ ته ورلې او اوخي په ډېر پاجيبان انداز ولاړو د خېټه پسې ډېر کمزوري وا نبی اسلام تو فرمایل تو یریګا اے دوخ مالکا د الله په معاملې کې د الله نه ویریګا الله بجنه تپوس کوي دی بارکی نبی اسلام فرمایي کله چې په خوشکۍ باندې زی نو زر زر زی چې د خوان دغه زین اوزي او دغه کم ساروي دغه زین اوزي او هر کله چې سرسبزي او غیا ول زی نو سو کوي لګي ساری گئی چې د خوان او د خصاو سارو په کې سو کی دا په کې سو خوري او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر مې تاسو اورې دی بارکه ګوري یوا بدکار خزا و بدکار خزا پتگی سپی باندې او بوس کلیو زناور د سپی سمره نجس شه دی الله جل شانو به داغه بخنه او کړه حدیث مبارک وګرځي او یو نه کا خزا وا چار ټیم به تهجد کول ار ټیم به منځونه او د سونه روجینی ولې یو پښوی بند کړه د غصې د وجنا او د ولګینا پښوله مرګ را لې تندنا الله په عذاب ورکو والله اکبر کبیره نو جنابو دا کم خلق چې د سپی ساتي او جنگي الله د دې په نسلونو تباہ او برباد کیږي د داسې کس اخیرنه عمر تاسو لیدلې دي قسم په الله یې سو وجنی یې خپل بچي وجنی ښا یې بچي په یو بل کې اړم شي یو بل وجنی دغه کور کې بکینو او بغض حسد نفرتون د سر نه ختميږي ولې دا ظلم کوي او کم کسان چې سپی جنگي واور دا غو انجام اخیرنه ډیر خطرناکي خو دې مړم شي دنیا نه کنه نو دا سره ګوي چې د سپو بشان ژوندۍ تیر کړی د سره جمدی نه یادې اوس یو کس ته کوترې ساتلې دي او پیشوګانی مثال کے طور پر ساتلی دی او کوترې ساتلی داغي کو د ګرمۍ د یخنۍ خیال بساتي د سوري د نور خیال به ساتي د خوراک او د اوبو به خیال ساتي نو که هر کلام ته داغي حفاظت کې نو سن دا بیا بهتره ده چې وساتي او کنه حفاظت نشي کولای او مرغۍ زرا وړي په کورونو کې پرتی دي او ساروي دي ساتلی یو قسم لا او حفاظت نه کې دا ظلم کې خام دی بارک بجن الله تپوس کوي الله اکبر کبیره وای تاسو پزما کواله رحم وکي اسمان ولا پتا سو باندې رحم وکي نو جناب زاشم د خپل دین اسلام نه مړم پدې پښوګان او پدې زناورو چې مرحم کې کنه الله جل شانه بدل جنت درکې او کو نه رحم پینه کې یقین په الله او قدا هم د جهنم د تلو سبب ګرځي خام نو غرض مې دا اکثر دا کسان دا د اخره ساتل ډېر وي ډېر ظلم او زیاتې او سره کوي یا وغیرہ د سپي او غیر بلار کوڅو ګرځو خلک ټول ولي راولي او خوراک ول نه ورکو یاد ساتي ګوره خام پدې کې هم الله جل شانه جنت خو پدې کې هم الله جل شانه جهنمی غام ما غو تاسو وی کنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دور کې د صحابي بخشش پدې باندې شوی او حدیث مبارکاو کې مرادي چې مخکې متونو کې دغه بدکارا خزوا د سپي د وجنو بخله شو ایو نیک خزوا د پښو د وجن الله جهنم ته ورته ول نو غرض مې دا دا څومره زناور چې دې سر د مینه محبت کو وای شوي هر ځای کې کم ساروي دي یو واده تړلې دا او نور ته تړلې دا الله بندا دې بدن الله تپوس کوي تعالی پیدر کوي تعالی هر څه برابرې د ما اسلام خدا مو چې دیو ساروي مخ ته بل ساروي نه حلالې یو بزر وارته ول یو کسو او دراتول نه پس بیا چاړه سکړه 13 کوله نبی اسلام تو فرمایدا ته دو پیری وجنی مخکې به تیر کړه وکنه چاړه ورته زاشم د اسلام نه قسم نه کوم او ته په اسلام عمل کو کنه بړنو د زناور په دومره حقوق چې د انسان په څومره حق خو ما ته ډیر بدنام کړي یقین په الله او ډیر بدنام کړي بس الله دې په موږ رحم وکړي